دا کې د مین پوینټ چې کوم دی هغه دا دی چې پرون دوه توکي احتجاج و، یو په لاهور کې و او یو چې کوم دی په اسلام آباد کې و. په اسلام آباد کې د انسانانو د حقوق غوښتلو د پوره احتجاج و، ټارګټ سکیلینګ د پوره احتجاج و، پښتونخوا خاوره کې امن غوښتلو د پوره احتجاج و، او په لاهور کې چې کم دی د سپو د حقوق د پوره احتجاج و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ناظرین شزوان یم. قدرمندو پرون 18 اگست و او ټولو پښتنو ته پاتو چې په اسلام آباد ډي چوک لا د رسیدو منظور پښتون یو هڅه کړې و او د سپرینګ کورټ مخې ته د احتجاج اعلان کړی و، خو پورا طریقې سره هغه چې کوم د سپرینګ کورټ مخې لا ونه رسېده، ډي چوک لا ونه رسېده. په لیار کې ډېره پولیس، اپسي، رینجر ټول یې ته تحقیق کړي وو او روی سوري شول. په دا کې د مین پوینټ چې کوم دی هغه دا دی چې پرون دوه توکي احتجاج و، یو په لاهور کې و او یو چې کوم دی په اسلام آباد کې و. په اسلام آباد کې د انسانانو د حقوق غوښتلو د پوره احتجاج و، ټارګټ سکیلینګ د پوره احتجاج و، پښتونخوا خاوره کې امن غوښتلو د پوره احتجاج و، او په لاهور کې چې کم دی د سپو د حقوق د پوره احتجاج و. په لاهور کې چې کوم دي خلکو په پرې ونیول نشول خود چې هغوی له پروټوکول هم ورکړه، هغوی له سکیورټي هم ورکړله. د سپو حقوق چې کوم دي په لاهور کې ښځو غوښتل، تاسو به دا سیټ کې تصویر د لکوته شي، نو هغوی له پروټوکول هم ورکړه. او چې په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ سوره ورکورون دی او د هغه مشر دی، هغوی چې کوم دي د پښتنو په باره کې د هغو په حقوقو په باره کې احتجاج کوه، نو د هغوی تر زیات تر اوپریدي پکې وزیرستاني او ټول پښتانه پکې د هرې ضلع نه پکې شریک و. ډېر تور خلک یې د پېښور کې هم نیولي دي، په اسلام آباد کې هم نیولي دي. ما ته دا مطالبه ده چې فوراً د هر هاشي چې د یکی یو ملک ته، یکی یو نظام ده، یکی یو انعماد، یکی یو لوټ ته، یکی یو اسمبلی ده، او د هغې باوجود چې کوم دي د سپیخ حقوقو لا احتجاج کیږي، په هغه پروټوکول ورکول شي، د انسان حقوقو د پوره احتجاج کیږي، هغه ته ګرفتاروي، نو دا که دو قومي نظریه نه وي یا موږ پښتنو له په سپک نظیر نه ګوري، نو تاسو موږ ته په کمنټ کې خپله رایه راکولی شو. والسلام.